ما تا چې اعمال کوو مونږ صرف بوزو کو او دا مونږ د لپاره یو ډیر لوی د غنیمت وګڼو چې مونږ ډیر غټ کار وکړو مونږ روزه ونسو امونږ وي مونږ ته ډیر زیات غټ کار وکړو بس پوره وکړه دغه مونږ د تراویح وکړي داون پوره وي روزه ونسلي داون پوره دي نه هر عبادت سره یو لازم جز دی هغه دا چې خپل عبادت کې الله دربار کې قبول کړي الله دربار کې پیش کړي الله نه دعا وغواړي ذات ټول روړي وو اوازونه کوم چې الله او شمد الله بے نیاز دی د بے نیاز مطلب دا دی چې الله له زماستا عبادت ضرورت نشته نو ماته چې عبادت کو بیا ډایرک ولی بس کو د عبادت نه خپل نه عبادت د الله په دربار کې قبول ولی نه یا الله نه دا دعا ولی نه کو چې الله ته زمونږ د عبادت خپل په دربار کې قبول او منظور کړي دا یو غټ غفلت دی او دا مونږ کې تقریبا هر انسان کې شته اوس راشه په دې باندې درته یو واقعا ذکر کوم ابراهیم علیه السلام ډیر غټ پیغمبر تیروته دی ابراهیم علیه السلام د اکثر انبیاء او د رسول پلار دی نیکه دی جد امجد دغه د نسل الله رب العزت ډیر پیغمبران لېږل دي ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله رب العزت په هر مرحله کې د ژوندۍ د زو امتحان اغسته دي کله په باره د زوی کې د امتحان اغسته دي کله په باره د خزه کې د امتحان اغسته دي کله ورته ویلي چې زوی حلال کا کله ورته ویلي چې زوی غر کې پریږدا ویراره کې پریږدا کله ورته ویلي چې خزه ذات شنف نازک دي داون په لار سے غر کې پریږدا ویراره کې پریږدا دا ټول امتحانونو کې چې کله ابراهیم علیه السلام کامیاب شوه دي د کامیابی وروسته الله رب العزت ورته لقب او ټایټل ورکړي د خلیل الله د الله دوست ګرځیدل دي خو د الله دوست داسې معمولی طریقې سره نه ګرځیدل پورا امتحانات نه اغستې دي او په هغه امتحاناتو کې د 100% کامیاب شوه دي د هغه کامیابی نه وروسته الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام ته د خلیل الله لقب ورکړ دی څومره غټ حیثیت دی ابراهیم چې یو پیغمبر دی د خلیل الله پیغمبر دی دا د ډیرو انبیاء او د رسولو نیکه دی دومره اوچت مقام نه رستا الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړ چې بیت الله جوړ کا ابراهیم علیه السلام لاړ بیت الله جوړ کا اوس وګوره پیغمبر عظیم دی او ډیر زیات عظیم دی په دې مجموعه کې راغی حیثیت یې څوک نشي رسیدلی موږ دا تصور نشو کولای دا زموږ د عقیدې منافي ده او عمل څه کوي بیت الله جوړي بیت الله څه حیثیت ده په حدیث کې راځي چې د بیت الله طوافونه تاو کړل په حج کې او استاد حج د الله په دربار کې قبول او منظور شو نو ته چې کله بیت الله نو واپس راځي ته داسي گویا چې ته نن سامو پیدا کړې نن پیدا شې ته ولی نن چې پیدا شي پرون چې پیدا شي د لږ ورځې معصوم چې د ګناه نه نو د بیت الله حیثیت دومره اوچت دی چې ته واته چکرې داغه ارد ګرد وای داغه خوا کې چکرې وای نو الله تعالی د ګناہوں نه بالکل پاک او صاف کی دا دومره اوچت مقام ولا تعمیر بیت الله ابراهیم کړل خلیل الله یعنی خلیل الله او تعمیر د بیت الله عمل انتهایی عظیم دی کوم کس عمل کوي هغه قسم عظیم دی خو کله چې دا عظیم انسان دا عظیم عمل نه فارغيږي نو ته یو دعا کړه او قران کې هغه ذکر شوی دا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے الله ز ابراهيم يم خليل الله يم ډیر لوی مقام او مرتبه مان د زما او ما چې کوم کارو کو کومه کارنامه بیت الله د هغه ډیر لوی مقام او مرتبه دا خو یا ساته الله اے الله کہ ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ جوڑ کی اور تیخل دربار کی قبول و منظور نے کی مداغی انہی سے حیثیت پیشے کہ ابراہیم خلیل اللہ ماتا ہم نیو زماستا کارنامہ چکم ادا اگر بیت اللہ دا تعمیر پشان پاندی ہم ندا
نو ما تا د دې خبرې نه بے نیاز نه یو چې موږ عمل د الله په دربار کې قبول او منظور کو. نو د ابراهیم علیه السلام په دې واقعیا کې ما تعالی دا سبق ده چې موږ کوم عمل کوو هغه به د الله دربار کې عاجزۍ سره او انکسارۍ سره پیش کوو چې الله ته ټوټه ټوټه عمل مې وکړ سماج ګډ عمل مې وکړ ته د قبول ولای الله زموږ ټول اعمال خپل په دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.